تدخل له عزم لاكو تاسو د الله بالمعنی تاسو یو عمل الله او یو لک باندې قبلې سونه دې اعزاز دې زمانو حرم پاک ته چې ورنوځي او لومبه دیدار په خانه کعبه باندې ورځي لومبه دیدار تاسو وایي چې څه دعا غواړي هغه ستاسو دی خانه کعبه دیدار باندې الله دعا کوي په طواف او چکرو کې چې طواف کوي چې کومې دعاګانې غواړي هغه الله قبول دا حجر اسود سره تاسو نږدې دعا قبول حجر اسود سره دروازه دا ملتزم دی دعا قبول دا حتیم دی په دې کې دعا قبول دا میزان رحمت دی پرواله دعا قبول په صفا باندې دعا قبول په مروه باندې دعا قبول په مینا کې دعاګانې قبلېږي په عرفات کې دعاګانې قبلېږي په مزدلفه کې دعاګانې قبلېږي دا ټول دعاګانې الله پاک قبلېږي ټول ځینو کې وختن فوختن چې حج تاسو ته بیانوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل بدلته دعا بدلته طریقه بدلته ان شاء الله د بازار سره په سرور کې محفوظ وي ان شاء الله کله چې تاسو حج ته الله لپاره حج چې صرف الله لپاره حج کوو یتونه د تصفاق یتونه د تصفاق خلق د تهجوي د عقیدتنا د محبتنا ذکر بدلوي بدلوي الله خور لري ذکر خلق بدلوي اے خلق مسلمانانو کوم چې الله د کور راځي حج نه راځي واپس لاړ شي ورته استقبال ته ورشي مخې ته ورشي سلام ته ورشي ورشي چې سلام ورته وکړي بیا چې دعا درخواست وکړي چې موږ له دعا وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي حجي چې چاله دعا وکړي زه د هغه دعا کوم او چې دعا وکړي د هغه دعا وکړم ولې چې موږ د څوکړ چې هغه ته وایي چې موږ ګزار چې راشي دعا کوي ګورګدار چې راشي دعا کوي یا زکات والا چې راشي دعا کوي نه حجي د الله د کور بیت الله نه روان دي استقبال د وخت ورشي او دعا دی غواړي مغفرت دی غواړي چې دوی مغفرت کوي جامع صاحبانو الله دې تاسو ته حج مبرور نصیب آمین آمین کوم حج چې حج مبرور حج مقبول نصیب شو د اوسلو سو افراد شفاعت په قیامت ورځ سلور سو افراد تحابی بسکری شفاعت کی بچا تاسو هغه خلک یې چې تاسو به د مور د پلار د ورونو د خویندو د بچو اهل عیال د دې شفاعت کوي ان شاء الله سمارو یو حدیث کې راغلی حجي د سلور سو کورونو د شفاعت کوي سلور سو کورونه تاسو د کم ګوان هم پکې راځي خپل خپلوان هم پکې راځي خو شرط دا چې حج مبرور وګڼل شي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زیر را کړی خوشخبری را کړی فرمایلی دي الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه حج مبرور بدلا الله جنت پور کوي سمې خبرې چې د جنت ګټه دا سمې خبرې ورتيري پدې کې به تاسو جنت ګټه دا سمې خبرې موږ چا نه پاره کېږو خپل خواهش شاه
الله تکلیف د الله لپاره چې ته ځې او حرام کې ته ستړی شې او چې داسې وګورې چې الله ستا دپاره الله به دغه وخت بیا دعا غواړه هغه دعا ډېره قبلېږي. زما عزتمندو نو د څلورو سوو حاجر کورنو به شفاعت کوئ چې الله حج مبرور درکړي انشاءالله او د دې بدله جنت ته الله به جنت درکوي چې تاسو د حج صحیح حج ادا کړئ. څنګه حج الله د الله رسول فرمایي څنګه حج درې شیزونه درته ښودلي درې شیزونه یې ښودلي من حج لله حج به صرف الله ته دا فریضه یې الله ستا ادا کومه سره باندې فرض کوي صحیح طریقې سره د ادا کولو توفیق راکړي. آمین. فلم يرفث ولم يفسق دا شیزونه دي. فلم يرفث بې حیایي خبرې ونه کړي که بې حیایي بدنظري ونه کړي که بې حیایي سوچ ونه کړي ځکه تا سره زنانه هم دي بل سره هم زنانه دي زمونږ د مسلمانانو خویندې میندې دي په دې کې به انتهایي ته د الله کور ته مېلمه تللی دی دا ماته ووایي دا یو خبره راته کوم دې ته سوچ کړي زما پښتنو وروڼو غیرتمن یې غیرت دې درکړي تاسو چې کله ستاسو یو ډېر خوږ دروند مېلمه راشي کور تاسو بیټک کې کېنوئ او بیټک کې کېنولو تاسو تا ورله ډېر ښکلی انتظام او مېلمستیا کوله او په دې دوران کې ستا د کوره به ور کوړه وشي او دا مېلمه ستا د کور ورته زنانو ته ګوري دننه کور ور کله کله بیټک کې کور وي کور ته په دې کور کې زنانو ته ګوري مخ واړوي ګوري ورته تاسو باندې مسؤله باندې چې زما مېلمه دې زه دومره قدر کوم او دې زما د کور حیا عزت ته ګوري په دې باندې وایي خفه کېږئ به که نه خفه کېږي که تاسو داسې الله مېلمانه تاسو الله خپل کور ته راغلئ تاسو د خپلې خویندې میندې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دا د الله مېلمنه ده دا الله راغوښتې ده الله دې کې څه کتلې دې قبوله کړې ده دا د الله مېلمنه ده او ته هلته ګورې او الله تا ته ګوري چې زما بنده ته ما کور ته راغوښتې ته زما په مېلمنه باندې داسې بدنظري ساتې الله به څومره خبرې شي دې نه به ځان ساتلی شي. فلم يرفث چې بدې خبرې وکړي بې حیا خبرې وکړي د ګناه خبرې وکړي. عبدالله بن عباس رضی الله عنه سفر کې روان او احرامونه خلکو تړلي یو کس اشعار ویل عربو کې د اشعارو ډېر زیات دستور و د اشعارو ډېره زیاته مشغله وه چې ملاقات به یې کولو په اشعارو سره به یې کولو چې ناسته ولاړه به یې کولو په اشعارو سره به یې کولو شعرونه به یې کولو هغه داسې پکې شعرونه شروع کړل نو شعرونو کې داسې وه چې د زنانو خبرې پکې راغلې نو عبدالله بن عباس رضی الله عنه سختۍ سره ونې وکړو مه وایه دا خبرې چې دې سره شهوت کې اوچتېږي. فلم يرفث دویم چیز کوم لري چې بې حیایي او دریم چیز ولم یفسق نافرماني ونه کړي ګناه ونه کړي نافرماني ونه کړي نو یاد وساتئ دا درې شیزونه چې په دې باندې عمل وکړو حج مبرور درته نصیب شي انشاءالله. د جنګ د جګړې د بدګمانۍ د خبرو د اترو بس معمولي خبرې نه به ګټه جوړېږي یو به موري غیبت وکړي یو پسې به لګي بل پسې به لګي دا د خبرو خیر نه دی. موږ حرم پاک ته لاړو موږ تکلیف راغلو الله د طرفه دی نه موږ حکومت پسې راځي نه موږ بل پسې لګي نه بل پسې څه وایي که موږ دا خبرې وشوې نو څه چل وشو ګناه نه بغیر موږ څه ولک صفقه کومه کا اسکا کومه شو برداشت کړو حج دې نه برداشت شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نے تپوس کړ حج مبرور څه شی دی؟ لین الکلام اطعام الطعام کثرة السلام
ريش زنيان حج مبرور لين الكلام نرم خبري سخنا وسينا خاندا بيشانه كسرة الطعام خلق باندي إطعام الطعام خلق باندي طعام قرر خلق باندي خرچي قرر الناس بيسبيسيال ودخل طرف سخرچو کی فيوجيو کی فيبرگرو کی فديريكو کی تمري ولو کی تارا إطعام الطعام ده إطعام الطعام أو بيا كسرة السلام أو دي السلام أرشد السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم طول ما السلام الجوي إذا تريش جنا لين الكلام دولان سر موجود تبصر نرم خبر إطعام الطعام خلق باندې خوراک او كسرة السلام او په خلق باندې پډیر سلام کول دا حج مبرور دی دا حج مقبول دی دا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي کوو کنه ان شاء الله هم کم نه زغوالما